1947 के आज़ाद शुई उनको सुंदर फिरंगीना आज़ाद बन अक़वामी क़ुव्वतों को हम जमा बदल रिवाज के जमा बदल मल के जमा बदल खावर बड़े भले जरे जारी साथी और वो मुंबा अगीज़ ख्वाहिशात मुताबिक हर तरफ रवाना आगी नजरिया दादे से लड़ाओ और हुकूमत नमो यो मशरूई से कमुंगा टूर दम मशरान دا یو ځای شو دوی ته خبره وکړو چې څنګه تاسو غواړئ دا ملک هغسې تقسیم کړئ خو زمونږ په وینه یې مه تقسیموئ چې څنګه ستاسو خوښه وي څنګه کرښه پکې راکاږئ که دا لر او بر پښتون یو کوئ او که نه یو کوئ خو دومره مهرباني وکړئ چې دا انسانان نور مه وژنئ او دوی دا تهیه کړې ده دا یې قصد کړی ده چې هم به م وژنو او هم به م تقسیموو نو زه د دې جرګې په حوالې سره هم دا ګزارش کول غواړم د مشرانو ته چې یو ځای شي یو موټی شي او یوه خبره ورته وکړي ډېرو خبرو نه څه نه جوړېږي زما مخکې د ملګرو دا تجویز ورهم ما هم نیاز صاحب ته وویلي چې موږ څومره قومي او سیاسي مشران دي څومره ګروپونه دي څومره پارټۍ دي څومره زموږ مخکې د دې ټولو پارټو مشران د خپل مشر او هر پارټۍ د خپل مشر ته دا ووایي چې دې جرګې ته یا دې مجلس ته تاسو لاړ او دا مجلس د پاکستان وزیر اعظم سره او د پاکستان چیف آرمی سټاف سره خبره وشي نو موږ د دې خاوره باندې د وینې قایل یو نه موږ د دې ځای نه نور هجرت کوو نه په دې خاوره باندې وینه او تاسو که دا خاوره تقسیمول غواړئ نو تقسیم یې کړئ موږ هغې تقسیم ته تیار یو خو دې مخته بیا وینو ته او جګړو ته او لانجو ته او بې کورۍ ته دې ته تیار یو خو مې دا ګزارش کوو دې نه بعد موږ ټول یو گزارش میں بلم کوئی دلته نن ټول مشران ناس دي جمعیت علماء اسلام هم اراده لرله چې موږ دغسې یو کوري جرګه جوړو او د هغې بلنه کوو خو زموږ نه ستاسې پارټۍ سره مخکې شوه او هغه یې وکړه چې اعلان یې وکړو چې موږ دا جرګه کوو زه د میاں صاحب بیا یو ځل شکریا ادا کوم چې دوی په خپله راغلي وو موږ ته یې دعوت راکړی و دغرانګې زموږ نه مخکې ستاسې خیال کې اول ورځ حکومتی جرګه هم شوې او د حزب اختلاف سیاسي ګوندونو ټول ورته انکار دا هغې مختلف وجوهات زه صرف دومره ګزارش کوم چې یو ذمهدار د حکومت هغه په خپله بته ورکوي هغه په خپله د دې خلکو سره ملاو دي د هغه په ځای کې د هغوی جرګه کوي او هغې ته زه معلوم دی بیا د دې څه مطلب دی چې موږ یو جرګه زه په دې فلسفې پوه نه کوم چې یو طرف ته په خپله بته ورکوئ یو طرف ته په خپله ورسره ناسته کوئ او کوم طرف ته بیا دا وینا کوي چې موږ خو لکه د دې خلاف یو نو دا منافقت د قومي مشرانو سره خوند نه کوي د حکومت ذمهدارانو سره دا خبرې خوند نه کوي لهذا موږ خو په دې وجه پکې شرکت نه دی کړی چې ته په خپله بته ورکوې او ته په خپله د دې خلکو سرپرستي کوې او نن ما ته وایي چې راشه جرګه کې ځي مشوره وکړو چې څنګه چل به کوو امن نه پاتې زما قدرمنو د پښتو یو متل دی د خو ناکاره غوندې خو بار کې بېرته راغی وی چې زما خو دا مرض د دې پرداګه نه مونږ خو دا بدامني د دې حکومت د لاسه د دې د لاسه هم دا مرض موندل لہذا اوس دغه اسی تار کے لوٹے سے دوا لینے گئے جس کے سبب بیمار چې د چا د لاسه دا صوبه ورانه چې د چا د لاسه دا عمل قرآن حقیقت درته وایم مونږ خو لګیاو دلته مونږ چې د خپلې ضلعې نه راوځو د پنجاب بمبلي نه ورکراز بیا هېڅ بیا نه روډ باندې شوکه شته نه په روډ باندې څوک ولاړ دي نه څوک د نه تپوس کوي نه لکه د امن علاقې ته چې راشي او چې د هغې نه پنجاب نه رادن نه شي بس بیا یره هم شته بیا ټوپک هم شته بیا تپوس هم نه شته او عجیبه خبره دا ده چې په باونډري باندې دې طرف ته د مخلوق ولاړ دی او دې بل طرف ته هېڅ چې زه دې باونډري باندې خیبر پښتونخوا ته راننوځم بیا ما نه تپوس هم کېږي بیا ما نه او سرپرستي یې زما د صوبې مشران لاس دوی ورکړی او نن دا مجلسونه کوي چې دا خو ټول بره نه کېږي ته ملګرتیا مه کوه ته ورته لږ انکار وکړه چې بیا ګوره چې په دې صوبه کې امن راځي او که نه راځي لہذا مونږ د
مطالبه هم چې د دې خلکو بندوبست وشي که په حکومت کې دي او که بهر او تر څو چې د دې خلکو بندوبست نه دی شوی تر هغو پورې په دې صوبه کې امن نشي راغلی. امن زما او ستا ضرورت دی، د دوی ضرورت نه دی. امن ستا او زما ضرورت د بین الاقوامي قوتونو ضرورت نه دی. نن په ټوله نړۍ کې وګورئ، په ټوله نړۍ کې چې کوم ظلم دی صرف په مسلمان باندې اخر ولې په ټوله نړۍ کې دا اسلام او مسلمان ولې بدنامه کړ. اسلام په خپل د سلامتۍ معنا ورکړ، ایمان په خپل د امن معنا ورکړ چې زما ایمان او زما اسلام دواړه دا تقاضا لري چې زه په امن کې او په سلامتۍ کې یم. څنګه دا اسلام او دا ایمان دا دیوال سره ودرې چې اصل مجرمان دا نن په ټوله نړۍ کې ګیره او پټ کې دما قدرمند او عزتمند جمعیت علماء اسلام مذهبي قوتونه هم جمع کړي او مذهبي قوتونو بالاتفاق د سلو نه زیات علماء کرامو باقاعده فیصله کړې ده، فتوا ورکړې ده چې په دې ملک کې د دې نه بعد په دې ملک کې د بل مسلمان وجل دا نه اسلام روا کړی دي نه خدای روا کړي او نه موږ له ستاسو لپاره راوړي. باقاعده په لاهور کې سلو نه زیات علماء کرام د مختلفو مذهبي طبقو سره تعلق لرونکي علماء کرام دا جمع شو. جمعیت علماء اسلام په دې کې بنیادی کردار ادا کړی او نن جمعیت علماء اسلام هم د دغه خلکو په ټارګټ باندې نن زما کور زما خاندان هغه هم د دې د لاسه محفوظ نه دی. په لحاظه موږ نن دې قومي جرګې ته دا وینا کوو چې خپلو مشرانو ته وینا وکړي چې هغه په اسلام آباد کې کېني او د دې ملک واکدار جرنیل صاحب سره خبره وکړي، وزیر اعظم صاحب سره خبره وکړي، صدر صاحب سره خبره وکړي چې راځئ کېنو دا څنګه چې دوی غواړي موږ هغسې کولو ته تیار یو. خو د دې نه بعد په دې خاوره باندې وینې ته بدامنۍ ته او دې څیزونو ته تیار او بل مدارک دا کومه ان قریب په جمعیت علماء اسلام کې اهتمام یو قومي جرګه یا یو غونډه یا ورکو زه ناستو ټولو مشرانو ته وینا کوم موږ به تاسو ته دعوت راکوو انشاءالله تعالی او تاسو ته دا درخواست کوو چې هغې کې موږ سره شرکت وکړئ بسم الله پاک دې ولار راوباسي. آخر کې بیا د ټولو زیات مشکور و ممنون یم او معافي غواړم څومره مخکې مو چاته ټایم ورکړی نو په دې وجه باندې ما دې ته درخواست وکړو چې ما ته یو دوه درې منټه موده وکړي زه به یو دوه مقصدي خبرې وکړم. الله رب العالمین دې زما او ستاسو ټول حامی ناصر شي.